صحابی ورتوی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیه. ما دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اوریدلی دی دا حدیث مبارک میں تے اوریدلے ہو چی دا سو پوری یو بندہ دا بندہ پا خدمت او پا امداد کی لگیئی نو اللہ وی زد دی بندہ پا امداد کی لگیئی. سو پوری یو بندہ وطلے دے ادا بل بندہ پا امداد کی لگیا اغا مصیبت راغلے دے اغا تکلیف راغلے دے یو مسلمان تا ادتا وی ما سردی کی تعاون وکا زما امدادو کا کمزور ما ستا پا خلکار کی او دا بندہ ور سر روان شی وی زم چی دے حاجت کی در سر امداد وکم زما خلکار کی سفارش میں کار کی ترسو پورے چی دا بندہ دا دی بندہ پا امداد کی لگیا دے اللہ وی دا دغی بندہ پا امداد کی زلی کیے دا سمر لو یا خبر دا سوک در تم فریاد روڑی سوک در تم تکلیف روڑی ستا پا خلد چا تکلیف حل کی گی ناراست مکوا ستا پتلو دا چا روغ کی گی ناراست مکوا ستا پا دی وجود دا چا خیگڑ کی گی ناراست مکوا تا دا آغا امداد کوا اللہ وی زبستا امداد کو نو فائدہ بسر آوزی تا چی دا آغی بندہ امداد کئی نستا پا خلب آغا کار یا وشی یا بونش تا با دا آغا حاجت یا پورا کی یا بنکی او چی اللہ ستا امدادو کی نستا کار اوشو کو دا آغا شوی دے کنا دے شوی. حدیث مبارک کے رازی رب العالمین وائی کہ ما گو رہے کنا ما تالاش کوئی چی ما با کم زی عمومی ز جماعتونو کی نمیلاوے گم کہ ما گو رہے کنا نزو پا جماعتونو مدرسو کی نمیلاوے کہ اللہ وی کہ ما گو رہے نو ما دا مصیبت زدہ خلق سرو گو رہے چی سوک غمز پلی دی سوک متاثر دی و تکلیفونو کی انخطی دی ورشی داغی امداد کوئی ما با علت عمومی ما با دا غمز پلو سر عمومی ما با دا مصیبت زدہ وخلو سر عمومی زی دا دی مصیبت زدہ وخلو امداد کوئی ما با علت عمومی کوشش کو چی زمونگ دا لاس نبل بندت خیر ورسی خیر خصوصاً یو سڑے مشکل کی دے زدہ اغا مشکل دفکو. حدیث مبارک کے رازی چی کم سڑے دا قوم مشر شو یا دا کلی شو یا دا علاقی شو یا دا حلقی شو یا دا زلی شو یا دا ملک شو نو چی کم سڑے دا قوم مشر شو او دل پر رعیت کی یو کس راغی دا دا سر حاجت تڑلی دا مشر سر دا طول خلق و حاجتون تڑلی کنا دل یو حاجت بندر آغی او دا دا سر حاجت تڑلی او دتی اوی چی دا حاجت میں دے دارا لپورا کا دا حاجت میں دے دارا لپورا کا دتی غاگ وکو او دے خم موجود دے او دے اطلاعو لیگی چی آغا کور نشتا دے دا سی دیر خلق دا سی کئی اللہ دی پی رحم وکی مونگ نوائیو مونگ وائیو مشری مغوارے دا آسان کار ندے دا آسان کار ندے چی زدی مشر شوی دا مشری پالل دا دیر گران کار دے نو دتا غاگو کو دے کور کے ناستے ورطوئی آغا نشتا دے پردائی تی وکڑا دا دل راون وطو. حدیث مبارک کے رازی رب العالمین وئی چی میدان محشر شی و مال خلق یو پا یو رازی چی کل دا بند زمان مخیل راشی او دا دی مشر حاضری ما سروشی احجبه اللہ یوم القیامة اللہ وی زبت پردو کم پورز دا قیامت چینن زمان مخیل مراز تا لبندر آگلے ہو تا سر حاجت تڑلے ہو تا دا غن پردہ کڑی ونن زستان پردہ کم احجبه اللہ یوم القیامة اللہ بوئی زمان مخیلنن مراز تا لیو عجز بندر آگلے ہو تا ولی دا غن پردہ کڑی تا ولی اگر آگی مصیبت زدو دا غا حاجت و ستا سر تڑلے ہو اے چی پا دی خلو پا دی لاسو پا دی وجودم دا چا سر خیگڑ کی گنو ناراست مکوئی خلقو تا نفر سوئی نفر نقصان خلقو تا نورکو ہر بندہ دا زان نا اوچتا غورا گڑل ہر بندہ تا پا درون نظر کتل پلار دی زنان روان دا دیتا دا خپل مور او دا خور پا نظر مورا چی دام دا چا مور دا دی بم بچی دام دا چا خور دا دام دا چا لور دا دی با پلاری دا دی با روری دا دی با خاندانی دا دی با قبیلی زولی دیتا پسپک نظر باندے نظروں کم دا رور نلری زخپل برداشت کولی شم دیسی ندام دا چا خوری او دا چا موری او دا چا لوری
دا به ډېر د مجبورۍ نه چرته راوتلي، کونډه به خاون به مړي، نن به د سپتال ضرورتي، نو سپتال ته به ځي. څه تکلیف پر اغستی په هغې تکلیف پر راوستي. دا عذر مه کوئ چې که دا ښځه وی نو کور به ناسته اسان کار دی. ښځو ته مه ګوره بازار کې وي، که دا ښځې وی نو بازار ته به نه راوتلي. ټیک ده ډېرې به بې ضرورت هم راوځي، خو څوک په سپتال ته رواني. د چا به حاجتي، چا به څوک په بعضې زنانه به مجبورۍ رایستلي، چېرته ستر خاون به ترې الله اغستی به کونډه شوي، ابه د بچو د نفقې دپاره راوتلي، نو تی د عزت سودا مه کوه. دا قرض دی، قرض وی زنا قرض دی، دا الله د بنده نه اوباسي. چې زنا دې وکړله دا قرض دی، قرض دا به ستا نه وځي، ستا د خاندان او د کور نه. ته پې پوه شوې یا نه شوې، خو دا قرض ستا په ذمه پاتې دی، دا به یو ورځ ستا د خاندان نه وځي چې زنا دې وکړه. ډېر احتیاط. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په لاره روانو، زنانه مخې له ورغله، وی حضرت ودرېږه، ته امیر المؤمنین یو، زما په بیت المال کې برخه ده، تا ما ته برخه راکړې ده. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته ودرېږه، ودروله زنانه، ورغې بیت المال کې یو شی بل شی بل شی بوجۍ ډکه کړله، راوړله، زنانه ته یې کېښودله. چې زنانه روسختېدله ورته وی لږ صبر وکړه، یو سوال کومه، دا مې ومنه او بیا ځه، مونږ هم د خلقو سره تعاون وکړو، نو بیا ته یو سوال وکړو. ټیک ته دنیا خلق دی، دنیا تعاونونه به وکړي، کونډو سره ډېره ښه خبره ده، مونږ د دې قایل یو. زه وامه ته چې د کونډې زنانه سره او د غریبې زنانه سره تعاون وکړې، نو ته ورته وایي یو سوال مې دی. هغه وایي څه؟ وایي یو تصویر وباسمه چې فیسبوک لی ورکړم. زه وایم دا مه کوه که نه، دا مه کوه. په یوه تروړه ته د زنانه عزت علي، ته د دې د عزت واګدار شوې، هغه دې مجبوره وموندله. نن ته د زنانه سودا په یوه تروړه وړو کوي، ته په 1000 روپو د دې زنانه د ویښتو نه خبرې، د دې د عزت نه خبرې، نو هغه مجبوره وي، نو هغه وایي زه واله تصویر، نو ما سره دې تعاون وکړو. د مجبورۍ نه غلط مطلب ماله. دا وخت په پتا چرته راشي، دا حال به ستا د خاندان په زنانه و چرته راشي. ګورې بیا به تې بل تصویر والی وربی کې، داسې مه کوه، داسې مه کوه. د دې ډېر حیا په نظرونو کې پیدا کړو. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي دي، بخارا یو واقعی خپل کتاب کې نقل کړې ده. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی یو درخواست مې دی، زه هم کاش چې نن مونږ کونډې ته بیا ویلی چې یو درخواست مې دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وی ستا حق و هغه مې درکه، خو یو درخواست مې دی، هسې نه چې میدان محشر کې را باندې د الله په مخ کې اعتراض وکړي. ګورې شکایت را باندې هلته ونه کړي، بس الله په مخ کې شکایت جواب نشم ورکولی. حق مې درکو، خو ګورې هلته را باندې شکایت ونه کړي. زه هم کاش چې مونږ ورته دا ویلې چې ته زما علاقه کې وې او زما خاندان کې وې، کونډه وې، زه مالدار وم او په ما د حقو هغه مې ادا کو. ګورې د الله په دربار کې را باندې شکایت ونه کړي، نور مې هېڅ مطالبه نشته، هېڅ مطالبه. نو مونږ ورته وایو یو درخواست مې دی، بس چې یو تصویر وباسم چې فیسبوک لی ورکم، چې خلقو ته پته ولګي چې د تعاون وکړو. چا راکړی هغه ته پته ولګي، د سره دی هغه ته پته ونه لګي. چې هغه وایي چې په داسې طریقه یې ورکوه چې ما ته پته ولګي، نو وایي دا په خپله ورکه. که وایي چې الله ته پته ولګي، نو الله ته پته لګېدلې. نحن اقرب الیه من حبل الورید. الله وایي د دې رګونو نه درته م زیات نږدې یم، ما ته مه ښیه، ما ته خو ضرورت نشته. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي خپل کتاب کې د بخارا یو واقعی لیکلې ده. و یو زرګرو د زرګرۍ کار به یې کوم، او یو مشکي اوبه به یې خلکو له په کرایه باندې وړلې راوړلې. نو د یو مشکي نیولی و چې مونږ کره به اوبه وړې راوړي. ډېر دینداره مشکي و، ابه د دې زرګر کره اوبه وړلې راوړلې. 13 کاله یې اوبه وړې راوړې، ورته به یې اوبه وړلې، ورکې به یې اوبه کېښودلې او مشکي به واپس راغی. ډېر دینداره و دا مشکي، او دا زنانه د هغې مشکي نه زیاته دینداره. 13 کاله پس یوه پیره هغه مشکي راغی، اوبه یې راوړلې چې وی کتل، نو هغه زنانه د هغې زرګر هغه ټبر هغه په یو انګڼ کې، خپل انګڼ کې اوده ده. نو دې مشکي چې ولیدله، نو دې پسې راغی، دا لاس یې ورله داسې ونیو، داسې لږ زور یې ورله دې لاس له ورکړ، صرف لاس له ورله زور ورکړو، واپس لاړ. زنانه ډېره خفه شوله چې دا څه چلو شو.
چې ماښام خاون کور ته راغی ورته وی نن دې څه بد کار په بازار کې کړی ما پې خبره وه. خاون وی ما څه بد کار نه دی کړی. نه 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 بیا در سره کور نه کوم یو ځای څه کوتاهي به دې نن په بازار کې کړي ما پې خبره کړه بس ما ته محسوسیږي تا نن څه خیانت کړی دی. هغه خاون یې ورته وی هغه زرګر وی زنانه راله له بنګړي مې پې خرڅ کړل چې بنګړي په لاس کړل نو ډېره حسینه وه ما وله دا لاس داسې ونیو لږ زور مې پې وی بس حق در نه نن وتلي دي چې ته خبردار یې. هغه مشکي هغه دینداره 13 کاله مې ورسره وشو 13 کاله پسې نن زما لاس ونیو ما له لاس له زور راکړو. دا تا پردی زنانه له زور ورکو نو نن ستا زنانه ته هغه زور میلو 13 کاله پس. د بل د عزت په ډېر خیال ساتو د بل د عزت په ډېر خیال ساتو. ما تاسو ته ووی زنا قرض دی قرض دا الله وباسي دا په خاندان کې بیا وزي دا بیا وزي دا بیا نه پاتې کېږي. سهار چې هغه شپونکی راغی هغې زنانه ته وی ما معاف که ما نه ډېره غټه غلطي وشوله بلکل نه یم پوهېدلی. هغه ورته وی دا ستا غلطي نه وه دا زما خاون پرون د زنانه په لاس زور کړی او حق زور زمونږ نه وویستل شو دې کې ستا ګناه نه وه دا ګناه زما د خاون. دا حدیث مبارک کې راځي پردو زنانو سره ښه معامله کوئ نو ستاسو د زنانو سره به ښه معامله کېږي. پردو زنانو ته د حیا په سترګه ګورئ نو ستاسو زنانو ته به هم د حیا په سترګه کاته شي ستاسو زنانو ته به هم د حیا په سترګه کاته شي. هغه تېنه معافي غواړي دا ورته وایي ته ما معاف کړی دا ستا کوتاهي نه وه دا کوتاهي زمونږ وه نن زما خاوند دا حرکت کړی نن زما خاوند دا حرکت کړی. ډېر احتیاط په دې معامله کې کوو. نبی علیه السلام فرمایي وایي سترګې چې دي دا زناکاري دي او د سترګو زنا چې دا هغه غیر محرم زنانه ته نظر کول دي بس دا د سترګو زنا ده. عبادت کې خوند نشته دی. منځ کوو او د منځ خوږوالی نه محسوسیږي. تلاوت کوو او د تلاوت خوږوالی نه محسوسیږي ځکه دا سترګې محفوظې نه دي نو دا د قرآن د تلاوت هغه خوند نشي اخیستلی. کنې پکار دا وه چې دی د قرآن تلاوت کولی او دا رابهیدلی په کته دا اوښکې رابهیدلی د قرآن تلاوت دې سترګو کولی خو دا سترګې محفوظ نه دي ځکه د قرآن تلاوت ته ګوري او رابهیږي نه ځکه دا محفوظ نه دي. زنانو لم احتیاط پکار دی. غټه پرده غټ لباس چې وجودونه محفوظ کی محفوظ لعنتونه پې وریږي. ګورې هر هغه لباس هر هغه بوکرا چې زنانۍ استعمالی او د هغې د وجود موټاوالی او نریوالی پکې محسوسیږي دا پرده نه ده. ګورې دا پې هسې مونږ دوکه کېږو چې دا بوکره ده. هغه بوکره ده هغه پړونی دی چې هغې کې د زنانه د وجود موټاوالی او نریوالی نه معلومیږي. زنانه او دا به لباسي دا به پردی. ګورئ ښه په دې بعضو بوکرو ځان مه دوکه کوئ. تاسو وایئ ما بوکره اغوستې ده او هغه داسې بوکرئ چې هغه د جامو نه هم په هغې کې حسن سیوی او ټول خلق هغې ته مایل شي. خو دې خلق په فتنه کې ورواچو. لعنت تر باندې د الله وریږي لعنت د الله په تاسو وریږي چې نارینه ځان ته متوجه کړي په دې زنانو خو د الله لعنت وریږي. زنانو ځان د الله د لعنت نه بچ کړئ. درون لباس په ځان راواړوئ درون لباس درنې بورقې او درانه پړوني په ځان راواچوئ چې وجودونه هم نه ښکاري د وجود موټاوالی او نریوالی نه محسوسیږي چې هغه نارینه ته پکې کشش نه وي نارینه ته پکې میلان نه پیدا کی. ډیر کارونه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په هغې نارینه باندې د الله د طرف نه لعنت وریږي چې هغه د زنانو سره مشابهت اختیاروي. زنانو په شان لباس او د زنانو په شان چال چلن او په هغې زنانم 24 ګنټې لعنت وریږي چې کومه زنانه د نارینه په شان پیشن اختیاروي. د نارینه او د زنانو به د یو بل نه لباس جدای پیشن به جدای پیجنده بشي. نن مونږ کم طرف ته روان یو. اما عزت خان استاد صاحب بله ورځ خبره کوله د یو ملک خبره یې کوله چې یو هندوم وفات شوی او مسلمان هم وفات شو. نو خلق پکې پوه نه شو نو هندوان خو هندو سیزي او مسلمان خو مونږ دفن کوو که نه
نو دا هغه هندو په ځای هغه مسلمان وسیزو او هغه لاش چې د هندو راولېږه مسلمانانو نه هغې وي چې دا خو زمونږ هغه مړی نه دی هغه مسلمان یې سېزلی و او هغه هندو مسلمانانو له راولېږو دا وجه څه وه لکه دا څه وجه وشو وجه دا وشوله چې د دې مسلمان په مخ د مسلمانۍ نښې نه وي موجود پته نه لګېده چې دا د مسلمان چهره ده او که دا د هندو چهره دا پته نه د مسلمان نه لګي دا شته په مخ دا شته په مخ چې پته ولګي شته نه په مخ نو څنګه پته ولګي امام الانبیا فرمایي اوفر اللحا وحف الشوارب ګیرې اوږدې کوي او بریتان لڼ کوي خالف المشرکین د مشرکینو مخالفتو کوي په څه باندې چې ګیرې اوږدې کوي او بریتان لڼ کوي په دې د مشرکینو مخالفت کیږي دا د مسلمان نښه ده نو نن مسلمان کې دا نښه نه وه پته نه لګېدله نو مسلمان یې وسیزو او مسلمانانو له د هندو هغه لاش راولي دا پته نه لګېدله دا څه حال دی نارینه د زنانو سره مشابهت او د زنانو د نارینهو سره پته نه لګي د غیر مسلم او د مسلمان پته نه لګي نبی علیه السلام به ولې دا روجې دوه نیولې یوه به یې ورسره بله ملګري کوله وې ځکه چې دا زه د یهودو سره مخالفت وکړم دا یوه روجه به هغې هم نیوله نو ځکه ورسره نخم او یولسمه ملګري کوم یا نخم او یا یولسمه چې د هغې مخالفت راشي حدیث مبارک کې راځي هغې زنانو باندې لعنت وریږي چې هغه په غم کې چغې وایي سندرې وایي اوږدې اوږدې روړي او بله زنانه ورته ناستی اوري او خوښوي په دواړو د الله لعنت وریږي په هغې زنانم لعنت وریږي چې بلې له خال ږدي خال کیښودونکي او خال لګونکي په دواړو د الله لعنت وریږي په هغې زنانم د الله لعنت 24 ګنټې وریږي چې هغه د وروځې نری کوي وروځې وباسي لیدیم دي خلقت بدلی که نه بدلی پتم نه لګي چې د دې صورت څنګه دا وروځې چې نری کوي او وباسي 24 ګنټې په دې زنانه د الله لعنت وریږي وجه څه ده د الله خلقت ولې بدلی په هغې زنانم الله لعنت ویلی دی چې کومې زنانه د غاښونو منځ کې دا لارې کولاوي دا لارې کولاوي په دې سره هم خلقت بدلیږي د دوو غاښونو منځ کې چې دا لارې کولاوي په دې هم د الله لعنت وریږي زنانو بچیم کم طرف ته لاړل کورونه هم کم طرف ته لاړل ډېرې بې برکته یې راللې ډېرې بې حیایۍ را دنده شولې ډېر کورونو نه د امن او د سکون ژوند ووته امن او د سکون ژوند ووته بیبیانو دا بچی ماسخوتن کېنوئ ای نارینهو تاسو یې کېنوئ د یو صحابي واقعه ورته ماسخوتن بیانوئ دې کورونو کې حالت بل طرف ته روان دی یو عالم وی سکول کې مې واړه ودرول وی ته به څه جوړېږې ته وی یو هلک پکې ودرېد وی چې زه به صحابي جوړېږم وی چې بچیه ته صحابي پیژنې صحابي خو چې نبی علیه السلام یې لیدلی په هغه ایمان راوړی او په حالت د ایمان کې د دنیا نه تلی ما ته وی چې نورې نه پیژنمه خو کور راته هره ورځ هره شپه د صحابي قصه بیانېږي جو په صحابو مین شوی ما ځکه وی چې صحابي به جوړېږم نن ته د بچو نه تپوس کوئ څه به جوړېږي څه به جوړېږي یقین وکئ چې تباهۍ طرف ته روان یو تاسو نن د ځوانانو دا ګیرې ولیدلې دا ډیزن یې پکې ولیدلې قسم په الله چې یریږم دا کور رړتو نشي چې په کم کور کې داسې ځوان ای ځوانه دا جولی درته داسې خوراکم مینت درته وکمه دا علما در پسې ټول راغونډ کمه په خپو دې پرېوځو چې ته چې په دې کې دا نخرې کوي تا کتلی دي چې د 1,24,000 پیغمبرانو په یو ځای د هغې سنتو مذاق ته اوړه کو ته لا په کور کې ناسې پلاره ته داسې زوی کور کې پرېږدې زوام دا کور رړتو نشي چرته د کور نه به د بېدینۍ اډه جوړه شي اډه دا ته څه کوې بچیا وای په کم طرف روانې ما ورکوي دا مور دې ورکوي دا بچي ورکوي دا خاندان ورکوي ته چې دا قینچي رالی او د 1,24,000 پیغمبرانو د سنتو په یو ټیم مذاق اړاوی زه به خدای له جواب څه ورکوم ته به میدان محشر کې څنګه د پیغمبرانو مخې له ورځي ته به د امام الانبیا مخې له ورځي مخامخ کېږي به نو چې تا دا توهین کړی دا ګورې توهین دی دا مذاق دی مذاق توبې ته وباسو توبې بچو ته کورونه کې واقعات بیانوئ حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی
सहर सुनत पकूर की कई दा सही हदीस थे दे मामूल शोरो कई कूर के लेक आमाल शोरो कई चिकम सड़े सहर सुनत पकूर की कई औ दसु की सुनत कूर क्यों क्यों जुमात तपर अजमान जलराशी वो चिकम सड़े मुस्तकिल सुनत सहर पकूर की कई नयौ बा अल्लाह द रिज़्क़ फराख की पदी कूर की बरिज़क़ फराख की पदी कूर की बद रिज़्क़ तंगी नाराजी जनवा में इमाम उल अंबिया फरमाई द्वेम पदी कूर की बजगड़ी कबिश द खज़े खावंदा इख्तिलाफु न दी दा जगड़ी न दी दा बकमिशी चिकम सड़े कूर के मुस्तकिल द सहर सुनत की द्रेम आखिर खातिमा वे अल्लाह पर ईमान नसीब कई दादा इमाम उल अंबिया द खुली वैना सहर सुनत कूर के कई रिज़्क़ पे पराख कीगी जगड़ी बे कूर के कबीगी और अल्लाह बे आखिर खातिमा पर ईमान नसीब की लारानो मैंदू कोर के तहज्जुद कवई चे दा बच्ची मा वाज औरी चे बच्चे पडड़ा औड़ी चलते प्लार पर तहज्जुद वलाड़े चे बच्चे पडड़ा औड़ी चे मूरी पर तहज्जुद बांधे वलाड़े मैंदू सवाल दर तकोमा सवाल द्रानली बासुना पजान रवाड़ा हुए दे बच्चू लग पीकर शोरो गए दा बच्ची डेर बे हया शिवी दी दा बच्ची डेर बल तरफ तरवान शिवी दी मोरे स्ताद तरबियत जरूरत ते मासरा जखपल कोशिश काम प मदरसे काम प जुमात के कम प मिंबरी को प मेहराबी को खुपलारा नुमाइंदो तासुरा सरम लग मरगतिया वके दा बचीम द डीरो नारावागानो न मन कवय वय बचिया द दी जिम्मेवार जरा जमा माना अल्लाह द दी तपूस कई रब्बुल आलमीन द अमल कौलो